چې واسکټ در واچوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن د آیات محمد خان شیرپور شهید 440مه برسی ده. باران دی، موسم خراب دی، خو چې ساره داسې مونږ کم د دې نوجوانانو د دې مشرانو کشرانو جذبه اینو نو مونږ ته نور هم حوصله افزایي میلو شوه، ځکه چې په دې کې د وطنپال یوت مرګري ډېر اکټیو دي، دې کې د شیرپور د زیم عوام ډېر اکټیو دي. سار راغلی دي، بارانو په کورسو یې کپړې مپړې مو والې، دا جنډې تاسو کو ګورئ جنډې یې مو لګولې، سټیج کې هم بره کسان لګیا دي، بار په پارکینګ کې هم کسان لګیا دي او خپلې ډیوټۍ منظم طریقې سره 9 بجو له چې مونږ چاته کومې ډیوټۍ والا کړې وې هغوی 9 بجو له راغلي وو، په خپلو ډیوټیو باندې ولاړ دي او انشاءالله دا کومه جذبه چې مونږ د دې هلکانو اینو د دې عوامو اینو نو انشاءالله دا برسي مخکې شوي دي او دا به یو تاریخي برسي وي، دا به یو ریکارډي برسي وي انشاءالله. دې دپاره زمونږ مرګرو د تحصیل ممبرانو د وطنپال یوت مرګرو د سوشل میډیا مرګرو دې دپاره چې په کوم منظم طریقې سره کمپین کړی دی انشاءالله مونږ دا امید لرو چې دا خلک په قومی وطن پارٹی قومی وطن پارٹی آیات محمد خان شیرپور آفتاب خان شیرپور سکندر آیات خان شیرپور. انشاءاللہ کو دا باران وي، کو یخنی وي، کو ګرمي وي، کو جړی وي، کو طوفاني، خو انشاءالله مخکې په دې کې بارانونه راغلي دي او دا د دې پښتنو د دې د صوبې د ګوټ نه دا پښتانه راځي او په دې کال پرورۍ کې آیات محمد خان شیرپور ته خپل د عقیدت هغه پیرزونه وړاندې کوي او دا یو تجدید عهد کوي چې انشاءالله مونږ به جناب آفتاب احمد خان شیرپور په قیادت کې یو موټی او د شهید حیات محمد خان شیرپور چې کم میشن دی هغه به سر ته به رسو انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خو د ټولو نه مخکې د 400 جرنلیسټو د هغوی ډېر شکرګزار یو چې هغوی راغله او د پروګرام له کوریج ورکړو. مرګرو څنګه چې دیان به یې خبرې وکړلې دا د آیات محمد خان شیرپور 44 برسی ده او زه چې د نوجوانانو دا جوش و خروش وینم، زموږ د مشرانو زموږ د لیډرشپ دا جوش و خروش نو انشاءالله دا برسی به څنګه چې د برسی خصوصیات دي چې هر کال د بلې نه ښه مناویږي، درنه مناویږي نو انشاءالله موږ د موسم دا کم باران وینو دا به انشاءالله زموږ په لار کې رکاوټ نه پیدا کیږي. موږ چې کومه جذبه په ګرځېدلي کمپین هم کړی دی او د خلکو موږ ته کومه جذبه ښودلې ده انشاءالله موږ دا هیله لرو چې د دې باران باوجود به هم دا جلسه چې کومه ده دا برسی چې کومه ده دا به ښه درنه وي او زه دا هیله لرم چې د نور کله دا کوم چې مخکې برسیانې شوي دي د هغې نه به دا انشاءالله چې کامیاب برسی وي موږ به د دې پوم نه د دې جلسهګانه نورو مخالفو پاټو ته خپل قوت مظاهره دلته ښایو انشاءالله. څنګه چې د دې خصوصیاتو کې شامل دي خلک به راځي، موږ به مایوسه کیږو نه، باران کو وریږي خلکو کې جذبه شته دی، د خلکو جذبې باران نشي پس کولی. زه خپل مشرانو ته انشاءالله دا یقین دهاني ورکوم چې انشاءالله موږ به مایوسه کیږو نه، زموږ به دې ځل جلسه چې کومه ده هغه به نور کله نه درنه وي. څنګه چې دیان به یې خبره وکړلې چې زموږ دې کې د یوت مرګري خو سرګرم دي، د وطنفال سټوډنټس فیډریشن چې کوم مرګري دي هغوی هم سرګرم دي. څنګه چې دوی خبره وکړله چې زموږ د میډیا سیل چې کوم مرګري دي هغوی د مخکې نه تقریبا د 100 میاشتو نه مخکې دا خپل پروګرام جاري ساتلی دی او خلکو له پیغام ورکوي د میډیا په وساطت سره. نو انشاءالله هغوی خپل کردار ادا کوي. د دې علاقې عوام څنګه چې دیان به یې خبره وکړله چې د زیم او شیرپور خلک ډېر په جوش و خروش کې دي انشاءالله هغوی به خپل شهید ته په دې ورځ باندې د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي او خپل جذبات به ښایي انشاءالله. موږ به د ټولو مخالفو چې کوم زموږ مخالفې پارټۍ دي د دې ځای نه به موږ د خپل قوت مظاهره هغوی ته انشاءالله ښایو او دا به ډېره کامیاب جلسه وي انشاءالله.